دپاره یا د خپل حلال رزق دپاره په نورو ملکونو کې ډیوټي کوي. نن دغو خلکو ته مسله دا دی چې دغو خلکو ته ماته کوم جزونه دي هغه کلو شي او دې خلک تللی شي، خو دوی ته ټول نه غټه مسله دلته اوس ویکسین دی. دلته دوی ته چې کوم ویکسین والی شي هغه بعضې ملکونه یې چې مثلا دلته دوی ته اجازه نشته، لوړ نه دي. سعودیه ځان ته ویکسین غواړي، متحده امارات ځان ته ویکسین غواړي، قطر دی هغه ځان ته ویکسین دی. خو دغو خلکو نه په ټایم باندې دا پوښتنه هم نه دی کړې شوې سره تاسو په روان وخت کې چې ته بل ملک ته سفر شته که نه شئ. زه ښیم چې دا خو په کور اول دغو خلکو نه پوښتنه کړې شوې وه چې وروره ته نږدې وخت کې بل ملک ته سفر کوې یا نه کوې. که ته سفر کوې آیا دغه ویکسین چې تا ته کوم حکومت پاکستان وایي دلته څه په مختلف مطلب پوینټونو باندې نو په اسپتال کې، په نادره کې، په پاسپورټ آفس کې، په سرکاري چې ته هم څه دفعه تېرو هغه ته سړي انټري کوله هلته به ته ویکسین واله شه. په کور دې پوښتنه هم سره ضرور کولی شې سره روان وخت کې ته چې ته سفر کوې که نه کوې، که چېرې سفر کوې آیا څه د کوم ویکسین ورته موږ وایو دا د هغه ملک ته لوړ دی که نه دی. اوس دا خلک چې د کومې لوړ ته کسه دا ټي ایچ کیو څه د اسپتال دی. زه داسې لاکو زرهاو خلک په پاکستان کې نور هم هسپتالونو ته منډې وهلې ځلې وایي. اوس دغو خلکو چې کوم ویکسین والی دی هغه ملکونه اکسپټ کوي نه، لوډ کوي نه. اوس به دغو خلکو مسالې حل څه کېږي. یا بعضې داسې خلک هم د کیسو چې د هغو د ویزو کینسل کونې کې ډېر کم یا ډېر معمولي وخت پاتې دی. نو موږ خپل چې کوم په دې حوالې سره زموږ څومره اوسه ایم پی صاحب سره خبرې وشولې او دا خبره کوي سره موږ هیلث منسټر سره هم خبرې وشولې. نو موږ غواړو سره هیلث منسټر سره دې سره مزید په تیزي کې خبره وکړلی شي، وایي که چېرې دغو خلکو مسله حل نه شي، دغو خلکو دپاره یو حل راونه بستلی شي، دغو خلکو ویزې به کینسل کېږي. دې نه علاوه اوس مو ځنه داسې ریپورټونه مو هم ولیدلي سره متحده امارات دا هم ویلي دي سره که چا سنویک یا وغیره دا ویکسین ولی وي هم هغو ته یې بوسټ یو ویکسین د جانسن وغیره موډرنا بهرحال هغه میډیا باندې ریپورټونه راغلي دي. که چېرې هغه کې حقیقت وي په کور هغه د هم هیلث منسټر سره په دې باندې خبره وکړلی شي چې دغو مسله د حل کړلی شي. د خپلې علاقې چې کوم سرجن دی یا کوم خپلې علاقې منیز دی یا ایم پی ایز دی یا د موږ څو هم هیلث منسټران دي هغه ټول ته موږ دا اپیل کوو سره پاکستان اکثر څومره هم خاندانونه دي هغه یو یا دوه مسافر لري. که چېرې دغو مسالې ته حل طرف ته کوشش وکړلی شي او په نظیر وخت کې دوی حل راونه وستلی نو داسې څومره خلک دي دا به بېروزګاره کېږي او د دوی څومره هم خاندانونه دي هغه به متاثره کېږي. نو موږ ټول حکومت پاکستان ته هم اپیل کوو سره دې حوالې سره زه نظر اکشن واخیسته چې دغو خلکو مسله حل کړلی شي. ډېره مننه.